د قربانی ورځې را روانې دي اضحیه ورته وایي په عربی کې موږ ورته قرباني وایو قربانی څه شی دی زما وروڼو نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه صحابو تپوسو ما هذه الاضاحی یا رسول الله دا الله رسوله دا قربانی څه شی دی نو رسول الله مبارک او فرمایل سنت ابیکم ابراهیم دا ستاسو د نیکه د پلار د ابراهیم علیه السلام طریقه ده نو بیا صحابه تپوس کوي چې زمونږ پکې څه دي ما لنافع موږ پکې چې قرباني وکړو د هغه طریقه خو شته خو موږ له پکې څه ثواب کېږي که نه کېږي ټیک ته د ابراهیم علیه السلام طریقه چې موږ جمدی کړو یو ښه خبره ده خو ثواب زمونږ پکې څومره کېږي هغه مقدار راته وښایه نو رسول الله مبارک فرمایل وی چې کم څاروی لالی د هغې په شا چې څومره ویښته دي د هغې برابر نیکۍ درته میلاوي او که ګډ دی لال کو چیلې د هغې په شا چې څومره وړی ده او د چیلي په شا څومره ویښته دي د هغې برابر ثواب درته میلاوي ګونه دومره پکې اجر دی او دومره پکې ثواب دی او بیا رسول الله مبارک فرمای من وجد ساعتا من المال چې څوک مالداري او فلم یضحي د قرباني ونکړله نو فلا یقربن مصلانا ډېرې زمونږ جومات ته نه راځي عیدګاه ته چې بلکل را نشي دی زمونږ عبادت خانه ته بلکل را نشي ګور دا سخت وعید ورته زمونږ طالبان وایي زورنه ورته مونږ تاسو وایو دا دومره سخته زورنه چې راځي معلومیږي دا چې دا قرباني مضبوط شی دی دا واجبه ده خامخا وکړي او پیغمبر مبارک په دې کې 10 کاله حضور پاک چې مدینې ته تللی مدینې منورې ته یو کال رسول الله مبارک قرباني نه ده پرېښې په دې 10 کالو کې یو کال نه ده پرېښې او کله 2 ګډانه ملال کړي دي نبی علیہ السلام یو ځل 2 ګډانه لال کړ برګ لماور او چې کله علالول دواړه ګډان نو دواړه خسیانو تکیدلې چې وته وای زمونږ بعضې خلک وی په ټکېدلي ګډ او یا غوی قرباني وی نه رسئ یو سړی وی اندامونه کم دي دا ټوله غلطه خبره ده حضور پاک چې په کومه ګډانو قرباني کړې د هغه ټکېدلي دا ښه قرباني ده ولې دا څاروي سروبي دا اعلی او دا سروبي نو په دې څاروي قرباني کولی شي بلکې مستحبه ده بیا نبی علیہ السلام فرمایلی دی حدیث ته وی د قربانۍ پر ورځو کې د قربانۍ د څاروي حلالولو نه بهترین عمل بل نشته او چې د قربانۍ څاروي د حلال کو نو وینه لا په ځمکه نی پرته چې الله ته رسېدلي او الله قبوله کړي نو بهترین عمل دی زما وروڼو نو چې څوک مالدار دی او صاحب نصاب دی هغې قرباني وکړي دا زمونږ د مسلمانانو یو لوی شعار دی ګورئ خلق د خپل پلار نیکه چې جمدې ساتي نو بوت راوړي والا ولګئ په چوکونو کې بوت ولګئ په غټو غټو شاهراهونو کې بوتان ولګئ او په خپل کور او په بلډینګ د پاسه بوتان ولګئ ولې وی په دې به زما د پلار جمدې وي د پلار میشن به جمدې وي خلک وی لکه دا څوک دی دا فلان کې دی دا د څه کارنامه کړې ده چې د لندن په چوک کې او د امریکې په چوک کې او ځای په ځای د بوتان لګېدلي دا څه کارنامه کړې ده نو خلک د هغه کارنامه ذهن ته رامخکې کړي مونږ چې مصر ته تللي نو مصر کې هلته کې د فرعونیانو چې کومې مقبرې دي اهرامات مصر هلته لاړو نو هلته کې بیا د هغه انجینیر د هغه کس بوت لګولی و غټ بوت یې لګولی و لکه څه نوم یې ومانه نوم یې شو ابو الهول لوی بوت یې لګولی و نو خلکو به بوت ته کتل ابو الهول هلکه دا بوت ته څه دی دا جی ابو الهول دی لاندې ورته لیکلي مو په کتبه باندې د څه کارنامه ده د دې دا احرامات چې جوړ کړي دي ډیزایننګ او دا ارس دا خو ده جوړ کړي دي نو خلک نن سبا انګریزان ښځه چې انډونیشیا ته لاړم ځای په ځای غټ غټ بوتان ما په انډونیشیا کې مو لیدل حالانکې د مسلمانانو ملک دی بوتان جوړول او بوتان لګول او مجسمې لګول دا په شریعت کې منع دي دا د هغوی په دې دور د انګریزانو تیر شوی دی او دې انګریز دا کارنامه کړې وه دا کړې وه نو بوتان یې ورته لګولي دي زما وروڼو بوت پرستي او بوتان لګول په شریعت کې منع دي او حرام دي نو د ابراهیم علیه السلام کارنامه ده نو د ابراهیم علیه السلام بوت خو ته نشي لګولی د هغه تصویر خو نشي لګولی نو د هغه اسلامي طریقه باندې د هغه ژوند او د هغه طریقه جمدې ساتل دا قرباني ده ته چې ګورې بوت ته نو تا ته به هغه انګریز یادېږي هغه لوی سړی به درته یادېږي چې ده دا کارنامه کړې ده نو خلک وایي چې داسې مونږ له هم پکار ده
دغه رنګې په ازبکستان ته لاړم، په تاشقند کې د امیر تیمور بوت لګېدلی و غټ، او د امیر تیمور چې بیا کم ساینسدانانو د هغې غټ غټ بوتان لګېدلي و. نو سړی خامخا وګوري دا بوت د څه دی، یاره دا خو دا کارنامه کړې ده، دا خو موږ له هم پکار ده. نو اوس موږ له خو بوتان منه دي، نو موږ ته الله څه وایي قرباني وکړه، بس دا ټوله دنیا کې قرباني وشي. دا څه شی دی؟ دا د ابراهیم علیه السلام طریقه ده. نو ابراهیم علیه السلام د هغه طریقه وترکناه علیه فی الاخرین، د هغه طریقه تر قیامته پورې جمدی روانه ده، او څومره بهترینه طریقه ده. په بوت څه کې بلا پیسې لګې، مجسمه چې جوړی خو په لکونو کروڑونو روپۍ پې لګېږي، او د خدای دشمني بېله ده او ګناه بېله ده. دلته څه چلو شي؟ دلته به قرباني وکړې، ذبحه به وکړې، تا ته هم فایده ورسېدله، غریبانانو ته هم فایده ورسېدله، بچي به دې هم غوښه وخوري، رشته داران به دې هم غوښه وخوري، میلمانه به دې هم غوښه وخوري، او ثواب به دې موشي، او رب العالمین به هم راضي شي. دا یو طریقه شو د ابراهیم علیه السلام. زما وروڼو ډېر خلک نن سبا لیبرل خلک راوتی دی، زړه مو پوښ کې راته د هغوی یو خبره دې فیسبوک او دې نیټ لوی غم جوړ کړی دی، بکې به نه یو لګیا به اوس نن سبا بیا لیبرل خلک، هغه خلک چې هغه ځان دینداره ګڼي او په منځ کې د دین دشمنان دي، هغوی په فیسبوکونو باندې لګیا دي، او څوک کمنټسونه ورکوي، او څوک لګیا دي په فیسبوک لګیا دي، وی قربانۍ ته څه ضرورت دی، دا لکونه روپۍ او کروڑونه روپۍ او ربینو روپۍ برباد شي، وی دې په دې د غریبانانو له ولې نه ورکوي. ګوره زما وروڼو دا د اسلام په جامه کې د اسلام دشمني، دا غریب له ولې نه ورکوي چې دا قربانۍ کوي. بیا خو به حج له څه له دی، حج له مزه دا پیسې هم غریب له ورکوي. بیا خو به وی چې عمرې له مزه، عمرې له څه دی، دا پیسې غریب له ورکوه. نو زه به راته بیا به وی جومات هم مه جوړوه، کور مونځ کوه، دا پیسې غریب له ورکوه. خبره خلاصه شوه. کور منځ کوه، جومات ته رسېږه، جومات جوړی، دا په کروڑونو روپو په جوماتونو لګې، بس کور جوړوه که نه، څه ضرورت دی چې جوماتونه جوړی؟ هېڅ ضرورت نشته. دا به وایي کور منځ کوه، بیا به وایي مدرسې ته هم ضرورت نشته، بس آنلاین درسونه کوې که نه، دومره کروڑونه روپۍ پې ولې لګوې؟ دا خو نه وی چې کالج ولې جوړوه، په دې ډېرې پیسې لګي. دا خو نه وی چې یونیورسټي ولې جوړوه، دا پیسې غریب له ورکه، په دې ډېرې پیسې لګي. دا خو نه وی چې پبلک سکولونه مه جوړوه او په دې ډېرې پیسې لګي، دا غریبانانو له ورکه، او آنلاین درسونه کوې. دا خو نه وی چې پرون دې د زوی وادو او په هغې دې 50 لکه او 100 لکه روپۍ ولګولې، دا پیسې به دې غریب له ورکړې وې که نه. دا ولې په زوی په واده باندې 10 ګډانه لال کړې او 3 میخې دې لالې کړې او بلا روجې دې پخې کړې او شادي حال کې دې بلا پیسې ورکړې او لور له دې بلا کالي وکړل، او د دنیا جوړې جامې یو جوړه دې په 1 لک روپۍ په 2 روپۍ واغېسته، او لونو له جامې او رشته دارانو له جامې او ټول له جامې اخلي. څه ضرورت دی دومره ګرانې پیسې چې لګې؟ دا پیسې په غریب ولې نه تقسیمې؟ دا غلطه نه ګورې، دین ته سترګې خړې کړې. بیا وی چې لور دی وادي، نو د لور په واده څونه پیسې لګې، څونه کا سامان ولالې، څونه کالي ولالې، څونه پرجونه لې، او څومره ولا نور سامان اخلي، او بیا د هغې جامو باندې څونه پیسې لګې. نو دا لکونه روپۍ چې په لور لګې، دا غریب وله ورکه که نه؟ هلته سترګې خو صرف قربانۍ ته سترګې خړې کړې دي. بیا به زه دا وایم چې روژه هم مه نیسه، دا چې کم تکلیف ته په روژه تېرې، نو په دې هلته چې ته دیاړي وکړه، دا تکلیف په هغې تېر کړه، هغه پیسې غریب وله ورکه. زه به دا درته ووایم چې روژه مه نیسه، دا پیسې په روژه څونه تکلیف پتا تېرېږي، د دې نه کم تکلیف په ګوړ او په چارې تېرېږي. هلته ګوړ چارې وکړه، پیسې به وکړې، غریب له ورکه. بیا به دې منځونه هم مه کوه، ولې په منځ هم ستا لوی تکلیف تېرېږي. د دې منځ په ځای باندې لاړ شه او چې ته مزدوري وکړه، هغه طاقت هغې کې ولګوه او هغه پیسې راوله غریبانانو له ورکه. دا څه خبره ده؟ د غریب حق، که ته غریب له حق ورکول غواړې، نو ته مالدار یې، ستا ته زکات شته، وله ورکه. غریب له حق ورکول پکار دی، تا ته صدقه فطر ویل شوی دی، صدقه فطر ولا ورکا. غریب له حق ورکول غواړي، نو شریعت تا ته وی صدقه ورکا، نفلی صدقه ورکا، رور له ورکا، خور له ورکا. میراث کې خپل حق ورکا، لور خور له کنه، هغه ته د غریب حق نه وي، د گاونډي حق پتا لازم دی ورکا کنه. او اکثر دا خلک کارخانه دانی کې دا خبره کوي، نو په کارخانه کې دا مزدوران لیبران چې تاسو سره سار نمازیګره پورې ډیوټي کوي، سونه بونسونه دی ولا ورکا. او چې ته وای چې غریب له ورکوما، نو ته چې په لینډ کروزر کې ګرځې او د شپېتو د 1 لک روپو په ګاډي کې ګرځې، نو د 15 لک روپو ګاډي کې وګرځه کنه، دا باقي غریب له ورکا کنه. او چې تاسو سره د غریب غم دی، قرباني مکه او غریب له ورکا، نو بنگله دې خرڅه کا کنه، د کرای کور کې اوسېګا یا راکوټه کور کې ځان لواله، دا باقي غریب له ورکا کنه. او چې تاسو سره د غریب غم دی او دا وای چې قرباني مکه او غریبانانو له ورکا، نو جیداد دې خرڅ کا کنه، دا کارخانه دې خرڅه کا کنه، او دا چې کم بار ملکونو کې دی پراپرټي دی دا ټول خرڅ کا ورکه غریبانانو لکنه. یعنی خلاصه دا ده چې صرف د دین پجامه کې دین دشمنی.
اوس هغه قرباني چې پیغمبر مبارک وته د ابراهیم علیه السلام طریقه ویلې ده، هغه قرباني چې رسول الله مبارک 10 کاله مدینه منوره کې کړې ده، هغه قرباني چې حضور پاک فرمایي چې اونکړه زما عیدګاه ته نه راځي، زما مانځه ځای ته نه راځي، سخت زورونه په رسول الله مبارک ورکوي. هغه قرباني چې دی ونکړله برباد بشي. د پیغمبر په سنتو عمل کوه، د پیغمبر په طریقه عمل کوه. زه ښه پوهېږم نه، پیغمبر ښه پوهېږي. ځکه مسلمان یم خو زه په دین کې خپل عقل نه چلوم، زما عقل بسې. او د ټولو نه لویه خبره اوس واوره د قربانۍ. حضرت ابراهیم علیه السلام خپله بیبي حضرت هاجره راوسته او خپل بچی اسماعیل دی راوسته او د بیت الله په خوا کې دی راکړل د الله په حکم. الله د حضرت هاجره او د حضرت سارې دا دواړه د ابراهیم علیه السلام بیبیانې دي. جګړې جوړې شوې، قصه اوږده ده او مختصرا الله پاک حکم وکړ ابراهیم علیه السلام ته چې دا بیبي دې مبوځه او دا بچی دې مبوځه او د بیت الله ځای ورته وښو. جبریل علیه السلام نشاندهي کوله، موجوده چې کوم بیت الله یې دې راوسته. قصه اوږده ده چې ته بل ټیم به راته څه ناسو ویم، خو چې نن د قربانۍ کومه خبره راته کوم. ابراهیم علیه السلام به کله کله راته او د خپلې بیبي او د خپل بچي معلومات به یې غشتل. په دشت و بیابان کې قسم په الله پرېښودی. ایمان دې ته ویل کېږي، ایمان دې ته وایي چې الله څه وایي زه به هغه کوم، عقل به نه چلوم. الله وایي مونځ کوه، بس کوم به. الله وایي سهار او ماسپښین مازدیګر ماښام ماسخوتن کوه، زه هم همدقسې به الله کوم. عقل به نه چلوم چې یاره پنځه په یو ځای به یې ماسخوتن وکړم که نه. سبا به لیبرل راپاسي، دا به هم درته وایي چې ماسخوتن به ټول په یو ځای کو، خو منځونه دي که نه. سبا به وایي دا یاره د ماښام خو دا 3 دي، نو دا یو خو پکې نیمګړی شو، 4 به یې کړو که نه. د دین په کار کې به موږ څه کوو؟ افمن اتخذ الهه هوا، خپل خواهش نه به خدای نه جوړو، د الله او د رسول تابعداري به کوو. دا چې څه الله ویلي دي، که ته خدای ته پوه وې خو د خدای خبره کې به ګوتې نه وې. دې لیبرل ته ویم ته پوهېږې که پیغمبر پوهېږي، ته پوهېږې که خدای پوهېږي. که ته وایې چې زه پوهېږم، لاړې د ایمان نه وتې، ستا خبره اړو زه منم نه. او زه خو تاسو ته یوه خبره کوم، په دې فیسبوک د هغې خلکو تقریرونه بالکل مه اورئ چې د شریعت خلاف دی. سر یې انګریزۍ پرېښی دی، ټوپی په سر نشته، ګیری نشته، او کشتن وهلې ده، او د شریعت خلاف لباس یې چولی دی، او په بار ملکونو کې په امریکا او برطانیه کې ناست دی او ځان ته ډبل میکونه لګولی دی او خلک ګمراه کوي، خلک تباه کوي. چې په شریعت برابر دی د هغه وری ګورې تباه به مو کوي. ګن به یې ګن ګورې، د پیغمبر دشمن به یې، د پیغمبر د ناموس دشمن به یې، او تا ته به د قرآن او د سنت بیانوي او 2-3 ټکي انګریزي به وایي. په د انګریزۍ ته خلک چې انګریزي چا ووایي بس خلک وایي دا ډېر لوی شی دی. د اردو 4-5 کتابې به یې کتلي. په دې خو د انسان نه عالم نه جوړېږي. زمونږ طالبان خو 8 کاله مدرسه کې علم وکړي، نو بیا ورته مونږ پټکې په سر کو عالم ورته وایو، خو چې دی 10-15-20 کاله په مدرسه کې بیا ښودنه وکړي د نه بیا عالم جوړېږي. او تاسو ګیره د خرایلې ده ظالمه، او یا دې مشین کړې ده او ناستې او په دین اعتراضونه کوي او د قرآن او سنت ځان ته د اردو تفسیر مخې ته یې ښودلې، اردو دې کتلې ده او 4-5 ټکي د انګریزۍ وې. ټوله دنیا دنه متاثره ده. د خپل علماو بیانونه اورئ، د صالحینو عالمانو چې تا ته عقیده بالکل معلومه ده چې دا د کمې عقیدې خاوند دی او د صحیح عقیدې خاوند دی، نو د هغه بیان اوره، د بل چا بیانونه مه اوره، برباد به دې کړي. نو زما رونو ابراهیم علیه السلام دا نه وایي چې الله دا کم خوا بچی بوځم، بس زه یم الله پوهېږي او د الله رسول پوهېږي چې الله او د هغه رسول ما ته څه حکم کوي زه به منم. زه به پکې رضا نه چونو چې را نه کوم. رسول الله مبارک په عمره کې په یوه عمره کې 80 څاروي حلال کړي دي. څو؟ 80. حالانکه په عمره کې څاروي حلالول سنت دي، مستحب دي، فرض واجب نه دي. په بل عمره کې 80 حلال کړي دي. د غریبانو له پیسې ولې نه ورکول. په حج کې 100 څاروي دی، وایه یو څاروي به حلالی. رسول الله مبارک 100 خان حلال کړي د کنه. اوس په پیغمبر مبارک هم د اعتراض وکړه کنه، او دا خلک یې کوي، دا کوي. دا مخکې ورځو کې اسلام آباد په روډونو کې چې کم وخت کې هغه ښځې راوتې وې او نارې یې لګولې وې، نو هغې کې څه وې؟ هغې بیا چغې والې د پردې خلاف، پرده موږ نه مانو. او ما واورېدل چې داسې چغې والې، یا رسول، اے رسول سن لو، ہمیں پردے کی کیا ضرورت، کوئی ضرورت نہیں. یعنی پیغمبر له دمکی ورکوي، اے پیغمبر واورا مونږ ته پردې ضرورت نشته. نو دا خلک به ماته دین ښیي، د دې خلکو استاد به ماته دین ښیي، او په فیسبوک به ناست دي او موږ به سره کمنټسونه کوو. لاړې توکې په دې خلکو بالکل چې ونه ګورئ.
نو ابراهیم علیه السلام خپل بیبي راوستله او خپل بچی راوستل تکې پرېښودل رو رو لویږي جرهم قبیله خدای راوسته او هغه ورسره آباد شو. کله به ابراهیم علیه السلام راته او د دې خپلې بیبي تپوس پې کو او د دې خپل ماشوم تپوس پې کو ته راته دا داسې لوی شو مزې دا خو دقه یو بچی دی او خدای پاک وله 100 کالو کې دا بچی ورکړی دی تقریبا بوډا سپینګیری دی یو بچی هسې زمارونو چې سړی سپینګیری وي او یو بچی پیدا شي او الکی او خشتا او د اسماعیل پشانه لک الله اکبر اب سونه خوخي او سونه بنیاز بینی او سونه بوته ګرانی. قرآن شریف کې الله تعالی فرمایي فلما بلغ معه السعي قال يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى. څوک 12 کاله یادی کم و بیش خو د ګرځېدو شو د منډو تړلو شو 12 سال تقریبا د منډو تړلو شو. دې وخت کې ماشوم ډېر خوږي بیا بوډا پلار ته خپل بچی ډېر خوږي او منډې تړلې ورسره وای دا ډېر خوند کوي چې دا بچی او دا د ګوتې نه دي نیولې او تا سره منډې وي او پلار بوډا دی او داسې ماشوم بچی دی. قرآن کې الله دا نه وایي چې د 12 کالو شو. قرآن کې الله دا نه وایي چې دا تو شو دا 9 شو دا 10 شو نه چې منډې تړلې پلار سره شروع کړې. دې وخت کې کیلاونه د کیلاونه ګلدسته د ګل دی منډې تېرو شروع کړې. نو د شپې ابراهیم علیه السلام خوب ولید او خوب کې ورته الله وایي چې دا بچی دی حلال کا. اوس به څه کېږي؟ د پیغمبر خوب واحد زمون خوب دا شرعي دلیل نه دی مبشر دی لیکن لازم نه چې خوب کې د سوري دل هغه سي دي خو پیغمبر چې خوب وویني ارشتونی بس هغه کې دویمه خبره ني. نو الله وتوي دا خوب زوی دی حلال کا. نو دې څه چل کوي بچی ځان تکې نه اني ارى في المنام اني اذبحك بچي زه خوبینم چې تازه لالو ما اوس بس کوي زوی ته پته ده چې زما پلار چې دی دا نبی دی پیغمبر دی او خوب یې وحی ده. زوی ته پته ده هوښیار بچی دی. زوی ورته څه وایي مشوره ورسره کوي یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء الله من الصابرین. بابا ستا خوب خو وحی ده ته خو چې خوب اینې خو الله راته حکم کوي امن غلط خوب نی. نو یا ابت افعل ما تؤمر چې کوم حکم درته کېږي په خوب کې عمل کوه. زما غاړه ستا چړې ته لاندې او د الله د حکم تابعداري حلال کوه. زه ته زوی وایي دا نه وایي چې بابا خوب کې دې غلطي نه پیغمبر دی ورته پته چې ما پلار پیغمبر دی خوب یې وحی ده دا ورته نه وایي وره دا خو ویلی شي که نه دا خو نشي ویلی چې خوب به دې غلط لیدلی ځکه پیغمبر دی خو دا خو ویلی شي که نه چې بابا الله ته سوال وکړه ډېر ګران کار دی چې خدای پاک دا حکم منسوخ کړي. ولی حضرت نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې چې کله په معراج کې 50 منځونه فرض شو ډېر زیات خوشحاله ځکه عظیمه تحفه ورته میلاو شوه. نو چې واپس راته نو حضرت موسی علیه السلام ته تپوس وکړو څه درکړل الله پاک 50 منځونه وی امت ته طاقت نشي لرلی زما په امت 2 منځونه ونی شو کولی ستا امت به 50 څنګه وکړي. ارجع الى ربك فصله التخفيف الله ته واپس شه او ته وایي چې الله زما په امت اسانتیا راولي. نظر فوراً حضور پاک لال وی الله زما په امت اسانتیا راوله 50 څه شي کولی. وی ښځه 15 کم شو 45 شو. بیا راغی بیا ورته موسی علیه السلام څونه شو وی 15 کم شو وی اوس هم ډېر دی. وی شابه او حضور پاک به هغلته غږ نه کو الله سره ملاقات و هغه وخت کې خو د پیغمبر شان بل شان ته دا الله تحفه وه هغه وخت کې خو چې زرې م ورته وی نو به خوشحاله وي چې بلکل رستو راځي. نو موسی علیه السلام پوهیږي نو بیا لاړ نو الله ډېر دی دا کم کا نو 40 شو نو 15 کمېدل سوله خبره راله 50. نو چې څنګه حضور پاک د خپل امت د خاطره د موسی علیه السلام په مشوره د الله نه سوال کوي چې الله دا منځونه کم کا. نو اسماعیل علیه السلام بابا ته نشي ویلی چې بابا الله نه سوال وکړه چې دا حکم بدل کړي. خیر دی مری مه پرې کوه لاس دې پرېږي ستا الله په نوم خیر دی خپه دې پرېښي د الله په نوم خیر دی ګوته به پرېږو د الله په نوم یا دا چې ګډ به حلال کو الله ته وایي چې دا حکم بدل کړي. دا سوال جایز دی منه نه دی ما دله مثال درکو. لیکن ابراهیم علیه السلام د الله محبت کې بچی ته وایي بچی سو کم او بچی د الله په مینه کې دویمه خبره نه کوي او څه وایي ورته یا ابت افعل ما تؤمر بابا کوه چې ستا ډر درته میلاوي. دې ته ایمان وایي دا پکې نشته. اوس مونږ ګډ ته په مساله کې پراته یو چې ګډه لال شي دا پیسې غریب له ورکړه
د خدای بنده حلال کا غوښه غریب لور کا ورنه غریب لور کا دا په دې عمل وکړه مونږ دې کې نن خبرې کوو چې دا ګډ حلال شي دا څنګه ده دیتا وایي عمل دیتا عمل وایي یا ابا تفعل کوه ما تؤمر چې څه حکم درته کېږي دا خو ډېر ګران کار دی تا به څنګه حلالوم چغې ستجدني ان شاء الله من الصابرین که د خدای خوښی نو بابا ما به د صابرینو نه ومونې زه به ډېر صبر په خپل وس به زه چغام نه وام او تر څو چې زه په خپل ځان پوهېږم نو لاس او خپې به هم نه راکوم زمونږ طالبان دلته سوال کوي چې د پلار د زوی سره مشوره ولې کولی که زوی ورته وایي چې نه بیا به څه یو څو وجې دي طالبان هغه ګرانې نه ویم هغه اسانه درته ویم پلار ته پته وه چې زما زوی دا خبره نه شي کولی پلار ته خپل بچې معلومي مشوره کې دا کاره کولو چې که بې مشورې وکړم نو خلک وایي په زور حلال کړه سبا به خلک وایي په زور حلال کړی دی مشوره کې دا فایده ده چې څنګه ابراهیم علیه السلام د خدای حکم ته سر تسلیم خم دی او تابعدار دی دقه رنګ اسماعیل علیه السلام هم د خدای حکم ته تابعدار دی مشوره کې دا مقصد او یادا بعض علما دا هم لیکي چې ورېږه پته ولګي چې زړی دی که نه دی نو که زړی وي د حلالولو جدا طریقه ده او که زړی نه نو بیا به د حلالولو بله طریقه ګورو چې ته خوب کې به راجنیسو چې ته به بانه به بوزو یا ابت افعل ما تؤمر ستجدني ان شاء الله من الصابرین او چې کم وخت روان دی وای د کور نوزی نو مور ته غږ نه کوي وی راځه کنه بچی زو قربانی کو علم وتعالى نه وای ډیره خدا نو چاړم واغښتا او رسم واغښتا او مور ته بابا می قربانی کوي مونږ زو نو مورم په دې سوچ خو نه را هغه خو په دې نه دا چې ګینځما زوی بالا لال روان شو نو پلاره کې دا مینا چې دا اوسم الته کې درې جمرات دي خلک وته شیطانان وای نو شیطان وته راغی وته ودرېد نو چې ودرېد ابراهیم علیه السلام ته ورته وایي څه کوې وایي داسې ځو وایي ما اورېدلي دي چې دا زوی لالی دا څه کوې په بوډاوالي خدای در کړی دی زوی هم څوک لالی د ښکلي وجود ته او سترګو د مخ ته وګوره بس ابراهیم علیه السلام خو پوه شو که هغه یو اووه کاڼي واغېشتل او شیطان یې پرې وویشت دا شیطان بیا راغی اسماعیل علیه السلام له وایي خبرې پلار د کم خوا بوځي وایي قرباني کو وایي قرباني نه تا لالی وی د ابراهیم علیه السلام غوندې پلار او د اسماعیل پشان بچې داسې بچه ته پلاري چې خپل زوی به حلال کړي او بیا ابراهیم غوندې پلار او ما غوندې بچې ما به حلال کړي نو شیطان ورته وایي وی هغه وایي پلار دی چې ما ته الله ویلي دي ځکه دی حلال وی ښه چې الله ویلي دي حلال مې دي کې زر وکشه خدای دې بې خو باس نو د بیا خبرې کولې نو یو اووه کاڼي واغېستل غزار یې پیچو په دا ځمکه شیطان ننوت نو شیطان خو کار در وانه دی داغه کوشش خدا دی چې د الله او د بنده په منځ کې بعد او لرېوالی پیدا کړي نو بیا راغی ورپسې ابراهیم علیه السلام له ویې ګورې زه د خیر خویما او مهرباني وکړه د خدای دا مطلب نه دی چې ته زوی حلال کړي داغه دا مطلب او لږ مهرباني وکړه الله نه سوال وکړه دا بچي ولې حلالې زما در باندې زړه خفه کېږي ابراهیم علیه السلام خو پوه شو چې شیطان دی بیا پې وغوزارونه وکړه دا شیطان په ځمکه ورننوت هغه ادا الله ته خوښه شوې ده نو چې څوک حج وکړي نو دغه درې کاڼي دغه شیطان په ځای باندې اوس غټ غټ کاڼي ولاړ دي مخکې سلیو داسې اوږده اوس سعودي حکومت دیوالونه جوړ کړي دي نو خلک ځي او هغه سلي اولي او د ابراهیم علیه السلام یاد پې تازه کوي وترکنا علیه فی الاخرین ابراهیم علیه السلام یاد تازه کوي چې اور چې اولی څنګه نو خلکو ته پته ولګي دا ولې ولم دا دیوال دا سلی ولی علم دی که څه چل دی نو خلکو ته پته ولګي اجانو صاحبانو ته چې دا دلته ابراهیم علیه السلام شیطانان ویشتلی دي ولې ویشتلی دي نو د ابراهیم علیه السلام چې څومره طریقه ده نو هغه ټوله خلکو ته رامخکې شي د ابراهیم علیه السلام چې څومره طریقه ده نو ټوله خلکو ته رامخکې شي چې دا خو هغه ویشتلی دي چې چا ونه ویشتل حج ناقص دی نیمګړی دی ټول خلک ځي خلک وایي دا شیطان دی او د شیطان علم بعض خلک وي داسې څوک کیړی راوباسي ښځې او غرض ولې چا ځان سره غټ غټ کاڼي اوس حکومت نه پرېږدي پخوا به خلکو ځان سره په جیبونو کې غټ غټ کاڼي راوړي او غرضار به پرې جوړ کو شیطان ولم دا شیطان نه دی دا د ابراهیم علیه السلام طریقه ده چې حج د دې نو ځان به پوه کړي نو په هغه طریقه به عمل کوي نو چې بیا مینا ته ور مخکې که نو بیا ورسره مشوره کوي او مشوره هم دقه ده
چې ما درته وې بچې څوکم یا ات تفعل ما تؤمر ستجدني ان شاء الله من الصابرین. بابا کوه چې څه اډر درته کېږي زه به هغې خلکو نه شمار یم چې ښه زبردست صابرین صبر به کوو. حلالول ډېر ګران کار دی د بچې نه. قسم دې په کور کې چې څوک چرګوټي لوي شي هغه چرګوټي له لاس نه ورځي. په خپل کور کې چې کوم څاروي بنده وساتي نو چې حلالۍ نو قصاب ته وایي راشه حلالې که دې مخ بل طرف ته واړئ ولې دا هم په خپل کې ساتلی. نو بیا د اسماعیل علیه السلام غوندې بچې نو چې کم وخت کې بیا حلالۍ که نه چې کم وخت کې بیا حلالۍ نو بیا ورسره څه کوي چې کم وخت کې بیا حلالۍ نو اسماعیل علیه السلام ورته وایي ای بابا دا رسۍ دې څه له راوړې ده وی بچې دا به تا لاس پې وتړم نو حلالول به آسان شي که وی نه بابا ما له به لاس او خپې نه تړې د اسمان فرشتې به وایي چې دا په زور یې تړلې دی او په زور تې څه وباسي. زه خو په رضا درته سملم خو د اسمان فرشتې به وایي چې نه په زور یې را سملوړی دی لاس پې وله تړلی دي او حلالۍ به نو ما له به لاس پې به نه تړې چې زما لاس پې کولوي. بابا چاړه به ښه تېره کړې بچې هسې نه چې ته لاس پې وړقې ما نه کار خراب نه شي. بابا وایي داسې کار وکړه چاړه ښه مضبوطه تېره کړه او بس چاړه له ښه مضبوط زور ورکړه او کلس ورکړه تر څو چې زه پوهېږم بس زه به لال شوی ما بیا دې لاسونه خپېړه کوم. وایي ډېره ښه ده نو چاړه یې ورته تېره کړه. نو چې چاړه یې ورته څنګه تېره کړو ابراهیم علیه السلام زور ورکوي چاړه کار دی وخت نه کوي. نو اسماعیل علیه السلام ورته وایي بابا لږ صبر وکړه زما خو وی چې ما مه تړه خو نه وتړه هسې نه پلار او ستا غوندې د مینې پلار لاس ته کار نه کوي ما ته پته ولګېدل ما خو په زور به کلس ورکې خو لاس ته کار نه کوي لاس د بابا لچي. نو هسې نه چې معمولي غوندې خراب زما د مرۍ له راشي او پوره لال نشم او د ټوپونه شروع کړم د الله حکم به برباد شي. نو لاسونه خپې راله وتړه او بیا ورته څه وایي وایي داسې وکړه بابا چې مخ راله لاندې کا او سټ مې ځان طرف ته کا او لاندې نه مې لال کا. وی زما سترګو سره چې ستا سترګې مخامخ کېږي نو دا ستا لاس ځکه رپي چې زما په مخ ستا سترګې لګي او زما په سترګو کې ستا سترګې مخامخ کېږي نو په دې وجه ستا لاس رپي بابا. او بابا یو چل به بله مو کړه دا کمیس رانه مخکې وباسه وروسته مه وباسه وروسته که ته وباسې دا به شلېدلې وباسې روغ به نه مخکې نه وباسه. نو چې دا کمیس ما نه وباسې او ځکه لال شمه نو زما دا کمیس په دې وینو کې لږ غوندې غوپه که او زما مور له یوسي او د ټولو نه مخکې به زما مور باندې زما سلام ووایي حضرت هاجرې باندې دقه یو بچی څو نړۍ ورسره ستړې شوې اسانه خبره نه ده. په مکه مکرمه کې په دشت و بیابان کې ماشوم لوی کړی نه ډوډۍ وه نه اوبه وې اوبه خلاصې شوې دي خوراک هم ختم شوی دی او دا مور ورته تړتیږي او صفا غونډ او د مروه په غونډۍ کې منډې ترړې وای خوراک پسې منډې ترړې وای. هغه ماشوم اسماعیل چې په غېږ کې په دشت و بیابان کې لوی کړی دی نو مور باندې به څه تېرېږي. نو بابا زما دا کمیس په زما مور نه یوسې او زما سلام به ورته ووایي اسماعیل پتا سلام ویلی دی او په خپله رضا باندې د الله حکم ته غاړه شوی دی او په خپله رضا باندې ما لال کړی دی هم خوشحاله او زم خوشحاله او نښه دا ده چې کمیس مې دله روغ راوړی دی که په زور حلال شوی وي نو کمیس به خامخا شلېدلی روغ کمیس مې دله دا دی راوړی. او بیا به ورته ووایې زما مور ته چې مورې که اسماعیل دی یادېږي که نه نو دا کمیس دی د اسماعیل او په هغې د اسماعیل وینه پرته ده دا راله او دا بویاوه نو د اسماعیل ارمان رجوه. الله اکبر ډېر ګران کار دی زمانو مونږ ګډ نه شو حلالولی مونږ وی نه شو حلالولی په کور کې په پنځو شپږو کسانو قرباني واجبي یو حلال یو پلار حلال کړي ښه مالداري وسې کېږي او چې ته ګوټ څاروي وګوري او بیکاره څاروي وګوري په هغې باندې چاړه راکاږي او خپله غاړه پرې خلاصه کړي دې ته ایمان وایي. اسماعیل علیه السلام چاړه راواغېسته او بیا تېره کړله او راکاږي چاړه کار نه کوي زور هم ورکوي بیا چاړه کار نه کوي. اخره کې چاړه اوچته کړه او د ځمکې له یې راوبروله. چاړه ورته وایي چې زه د رب جلیلو منم خلیله که ستا ومنم خلیلو منم که د جلیلو منم د الله ومنم. او دې وخت کې حضرت جبریل علیه السلام د جنت نه ګډ را په مخه کړی دی هغه ګډ چې حابیل قرباني کړی
د آدم علیه السلام زوی او په جنت کې لویده هغه را په مخه کو او د هغه ځای نه حضرت جبریل علیه السلام آواز کوي الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر د الله نه لوی ذات بل نشته دومره لوی ذات ته چې ابراهیم هم د چړې لاندې زوی وغورځو او زوی خپله مری د الله پاک په حکم د چړې لاندې وغورځوله او د الله نه لوی ذات بل نشته دی الله چې څه فیصله کوي موږ به منو نو حضرت اسماعیل علیه السلام پوه شو چې څه مسله بدله شوه نو هغه څه وایي لا اله الا الله والله اکبر نو ابراهیم علیه السلام هم پوه شو چې بچې بچ شو نو هغه وایي الله اکبر ولله الحمد الله له ثنا ده ګډې راوړو ګډې حلال کې اسماعیل علیه السلام خدای پاک بچ کا نو په قربانۍ کې دا سوچم پروت دی زمارونو چې دا ګډ زالالوم دا غوی زالالوم دا د ابراهیم علیه السلام د بچی د قربانۍ په ځای دا فلسفه نقدې پیسې چې ورکې خو دا فلسفه پکې نشته دا فلسفه ده چې تا ته به د ابراهیم علیه السلام د خپل بچی د قربانۍ یاد را مخکې شي او ته به مو وایې چې الله که ما ته هم اډر شوی وی زما د بچی د قربانۍ الله ما به هم په هغې عمل کوم او بچی به دې م وایي چې که د ما متعلق د حلالولو حکم زما د پلار ته شوی وی ما به هم د اسماعیل علیه السلام یاد تازه کوم نو څومره په اربونو په کروڑونو څاروي لالیږي نو د ابراهیم علیه السلام یاد تازه کېږي ګډه لال شو د ګډ غوښې د مکې فقراو او مسکینانو وخوړلې ګډ او مور له ملغ غوښې راوړې او دی په خپل هم وخوړلې نو دا د ابراهیم علیه السلام طریقه شوه ما هذه الاضاحی یا رسول الله دا الله رسول څه شی دی سنت ابیکم ابراهیم دا د ستاسو د نیکه د ابراهیم علیه السلام طریقه ده مونږ له پکې څه دي د هر ویښته په عوض کې یو نیکي او د هر ګډ د وړۍ په عوض کې یوه نیکي به تاسو ته میلاویږي زمارونو نو قربانی به کوئ انشاءالله العزیز کله به یې کوئ د اختر په 3 ورځو کې به قرباني کېږي د اختر په لومبۍ ورځ بهتره ده که په دویمه دې ونه کړه په لومبۍ دې ونه کړه په دویمه کوه خو د هغې نه پکې ثواب کم او که په دویمه دې ونه کړه نو په 3مه ورځ د اختر د نور پرېواته پورې نور پرېوتو نه مخکې به حلالۍ نو په لومبۍ کې ثواب زیات بهتر په دویم کې هغې نه کم په دریم کې هغې نه کم او که په 3مه ورځ هم درنه قرباني پاتې شوه د څه عذر د وجې نه پاتې شوه نو بیا به ورسره څه کوې په 3مه پاتې شوه بیا به حلالۍ نه بس بیا دا قرباني که څاروي دی غشتې ولال کړي دي نی نو بس بیا چاله خیراتي ورکا او که دنه قرباني در باندې واجب وه او تا ونه کړله او د اختر د 3 ورځو نه پس بیا وایې چې خو یار ارمان چې مې کړی څه نو پیسې چاله خیراتي ورکا او ګورې د قربانۍ ثواب نه شي لاندې کولی او د قربانۍ چې کم وبال ستا په سټ راغی د هغه وبال نه ځان نشي خلاصولی توبې به ورسره وباسې او استغفار به ورسره بیا د ورځې قرباني کول بهتر دي د شپې په نسبت د شپې هم کولی شي خو مکروهه تنزیهي ده ناغوره ده د ورځې به قرباني کې او شروع به د کم وخت نه کې د اختر د مانځه نه پس چې کم ځای کې د اختر مونځ کېږي په شهري علاقه کې او په غټو ښارونو کې نو چې د اختر مونځ وشي نو د هغې نه پس به قرباني کې او چې د اختر مونځ نه شوی نو قرباني به نه کې یو صحابي حضور پاک مبارک لراغی حضرت ابو برده رضی الله تعالی عنہ وی دا الله رسوله ما خو قرباني د مانځه نه مخکې کړې ده وی شاتو که شاتو لحمن بس وی غوښه دې حلاله دې کړه او غوښې دپاره دې وکړه لیس من النسک فی شیء چې د الله د طرف نه کم شی و هغه ونه شو دوباره وکړه د اختر د مانځه نه مخکې که چا وکړه قرباني ونه شوه دوباره وکړه دوباره یې پې وکړه البته چې کوم ځای خو اختر مونځ نه کېږي لکه په میرو او په بانډو کې نو هلته کې سار د نور د سار وختي هم کولی شي هېڅ پروا نشته د اختر ورځ چې داخله شوه نو بیا هم کولی شي بلکې علما لیکي وی که د چا څاروی په میره کې دی او دی په کلي کې دی او دی هلته چاته وایي چې ما ته حلاله کا نو چې څاروی یې په میره کې دی هلته خو د اختر مونځ نه کېږي نو وختي هم ولا حلالولی شي او که یو سړی په میره کې دی او څاروی یې په کلي کې دی دی د اختر مونځ نه کوي دی میره کې دی او څاروی کلي کې دی او چاته وایي حلاله کا نو دی به حلالۍ کې د اختر مونځ شي کوم ځای کې چې د اختر مونځ کېږي هغه ځای له اعتبار دی نو وروستو به حلالۍ څاروی بیا چې څاروی کله حلالۍ نو بهتره دا ده چې هر سړی دې په خپل لاس څاروی حلال کړي رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل مبارک لاس څاروی حلال کړی په خپل لاس بهتره او که په خپل لاس یې نشي حلالولی یا ولا چل نه ورځي
یا نشي زړه باندې کمزورې دی نو بل تام ویلی شي مال حلال تا خو ګورې دا نیت هم پکې ضروري دی چې د قربانۍ نیت پکې نیت د خولې ضرورت نشته چې زړه کې دې راوسته چې دا زه د قربانۍ نیت کوم هم کافي ده او بیا چې کله بلې ولا حلالۍ ګورې هسې نه دا ګورې ذهن کې واچوه هسې نه چې پلار لا د اختر په کور کې مثلا 5 سي دي یو یې پلار او 4 زامن دي او پلار لا د اختر جمعات کې نه راغلی بل لور یې خور کره تللی دی لا نه دی راغلی بل لور یې لور کره تللی نه راغلی بل لور یې چې ته مبارکوله تللی دی نه راغلی او یو ورور یې په کور کې دی او قصاب یې راوسته وی حلالوه د قرباني ګورې ونه شوه دې ورور له دې اجازت ورکړي د مخکې نه دې یو ورور له دې یا د قصاب لا یا د یو ورور له دې اجازت ورکړي چې زمونږ د طرف نه قرباني وکړه دې ورته وایي چې که تاسو لیټ شوئ زه څه چل وکړم وکړم قرباني نو چې هغې ورته وایي وکړه ته زمونږ وکیل او قرباني وکړه نو بیا ټیک ده او که هغوی دته نه ویلې چې ته قرباني وکړه او دې د خپل طرف نه قرباني وکړي لاړه قرباني برباده شوه بعضې وخت کې پلار دا چل وکړي په کور کې 4 کسانی او یو زوی په سعودي کې دی او یو په دوبۍ کې دی او بار دی او دا پلار یې څاروي راوالي وایي دا ټولو زامنو طرف نه ما حلال کړه دا قرباني د یو منه شوه دا برباده شوه دی به باقاعده هغه دوبۍ کې چې زوی دی او په سعودي کې دی زوی دی هغه نه به اجازت غواړي دی به ځان د هغه وکیل کوي هغه ته به وایي چې بچې قرباني دله وکړم هغه وی وکړه اب ورته وایي چې بچې پلار بابا باله قرباني وکړه نو دا ضرور ده او چې دا کم بچی د سره په کور کې دي او دا پلار د خپل طرف نه کوي بالکل کولی شي څه پابندي پکې نشته خو دا بچی به دا پلار وکیل کې چې بابا ته موږ له قرباني وکړه دا پلار به دې تپوس وکړي چې تاسو له قرباني کومه دقه څنګه ښځه خاوند قرباني کوي او خاوند د ښځې دپاره کوي بس ښځې ته صدقه کړي چې دا پیسې ستا د تا ته صدقه شوې او زه پې تا له قرباني کوم نو که ښځې ورته وایي چې او زما له طرف نه قرباني وکړه یا خاوند ورته وایي چې ستا نه قرباني کوم هغې وایي ښه خو بیا ټیک شوه او که ښځې ته یې غږ نه کړی او د ښځې له طرف نه چاړه کېدي نو د قرباني ونه شوه د ښځې له طرف نه یا به په خپله حلالول کوي نیت به کوي یا به بل ته وایي چې ته ما حلاله کړه نو هله به ګورې صحیح کېږي ډېر خلک دلته به بل څیز کې خطا کېږي هدی چې پلار یو 4 زامني او پلار یو قرباني وکړي او بیا پیسې د 4 بچو نه راوالي را تن کړي قرباني عیسی یې ونیسي په میخه کې او پیسې د 4 بچو نه راوالي او څه سره خپلې کې 15 د دم قرباني ونه شوه هغه نور یې مغرق کړله د هغه نورو قرباني مو نه شوه قرباني چې کومه عیسی نیسي دا به د یو کس نه په شریکه په 2 کسو به یو عیسی نه نیسي بعضې وروڼه په کور کې پیسې راجمع کړي او په شریکه عیسی ونیسي یو نیمه پیسې یو ورور کې نیمه بل کې او په شریکه عیسی ونیسي او چې عیسی راوړي نو بیا په منځ کې نیمه کې که چا دا لوبه وکړله نو خپله قرباني هم غرقه کړه د هغه نور هم غرقه کړه او که چا د غوښې نیت وکړه چې غوښه به راوړمه نو خپله هم تباه شوه د نورو خلکو هم تباه کړه غوښې نیت به نه کوې نیت به خالص د الله دپاره کوې ان صلاتي و نسکي و محیای و مماتي لله رب العالمین نیت به خالص دی چې د الله د رضا دپاره زه دا ذبح کومه بالکل خالص د الله د رضا دپاره او دا هغه طریقه ده چې ما ته پیغمبر مبارک خوله کې راوله د الله د رضا دپاره نو دا قرباني وشوه او که نیت ته د دې چې غوښه به وکړم نیت ته د ریا دی چې ما خو هلکه قرباني وکړه دا مې وکړل نیت ته د ښودنې دی ګورې قصه دې ګډه وړه شوه نیت به خالص د رب العالمین دپاره کوې د کافرو دا رواجو چې هغوی به د بوتانو په نوم باندې څاروي حلالول مونږ به د بوت او د غیر الله په نوم څاروي نه حلالو مونږ به صرف او صرف د الله د رضا دپاره او د الله په نوم به څاروي حلالو نو په دې کې لږ سوچ وکئ ښه که یو پلار مالدار دی او زامن یې ګټه کوي او ټول شریکوال دي دې وخت کې شریک دي خو د هر چا پونچي جدا ده سبا ټول بیلیږي نو هر یو وایي چې دا خو زما حصه ده دا به بیلو پلار ورته وایي چې ټوله راوړی ما سره به پرته زه به اختیارمند یم زه به لګوم زه به سبزي غوښه راوړم او که سبا تاسو بېلېدی خپله حصه به در کوم نو ګورې بیا چې د هر یو دوی حصه ৭۶,۰۰۰ روپۍ ته شپږ او یو ته ورسېده هر یو بچې به قرباني کوي چې بالغان دي په نابالغه نشته نو دې کې لږ زما وروڼو احتیاط وکړئ ګورې په دې څیز کې او چې بیا څاروی لالوې نو بهتره طریقه دا ده چې مخ ولې قبلې طرف ته کا او لاس پې وله وتړه څاروي سره به هم ظلم نه کوې چاړه به ورته ښه مضبوطه تېره کې او په ښي لاس باندې یا په خپله او یا هغه قصاب وکیل که چې ته زموږ د طرف نه د دې 5 شپږو د طرف نه ته وکیل شوې
او ته د موږ د طرف نه څاروی لال کا او یا دا یو زوی چې ورته ولاړ دی دا وکیل کا یا پلار د ټولو طرف نه دی وکیل شي چې دی الالوما او چاړه به ښه مضبوطه راکاږي او زر به چاړه راکاږي چې څاروي زر دمه شي او پاسانه حلال شي او سبب دا لالولو په وخت کې بسم الله والله اکبر رسول الله مبارک دقه سے فرمایلی بسم الله والله اکبر واو سره او که بسم الله الله اکبر و کافی ده که صرف بسم الله دی وی کافی ده که صرف الله اکبر دی کافی ده زمون خلق تکبیرات تشریق وی الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر الله اکبر ولله الحمد ٹھیک ده یو مستحب ذکر دی خدا د ذبح په وخت کې د دې تکبیراتو د پیغمبر مبارک نه ثبوت نشتا ٹھیک ده کدی اوه نو ذبح دی اوشوا قربانی دی اوشولا ولیکن د ذبح په وخت کې بسم الله والله اکبر دا وایي که اوس اماله یو زنانه دی یو خور ده الله دې ډېره زیاته خوشاله کړي ببار ملکې ده نو هغه کله کله مسلو تپوسونه کوي نو وختي امانه د مسلې تپوس وکړه او راته ویې زه به بیان اورم هره جمعه اوري د هغې تپوس داسې تاسو ته هم ویم چې کوم سړی ډېر مالدار دی لکه یو سړي سره یو 2 کروڑ روپۍ دي یو 1.5 کروڑ روپۍ دي نو دا به یو قرباني کوي که 2 به کوي 3 به کوي یا یو انسان د اربونو مالک دی یا یو زنانه ده او زنانه ته د خاوند د طرف نه مال پاتې دی خاوند یې مړ شوی دی یا پلار یې مړ شوی دی لور ته پیسې پاتې زنانه او مثلا کروڑ 2-3 کروڑ روپۍ دي نو دا به څه کوي دا به یو قرباني پې واجبه ده که یو ځل صاحب د نصاب شو نو که یو انسان د کروڑونو مالک می نو واجب په یو د البت په مستحبه طریقه ډېرې کولی شي لکه رسول الله مبارک 2 ګډانه لال کړي یو واجب دی او یو زیاتی نو که یو انسان کوي نو یو د په طریقه د واجب وکړي یو د نفلي وکړي بله د نفلي وکړي خوښه خپله ده که هغه وکړې ښه کوې نه کړې څه ګناه پې نشته او زه خو یم یو پکې رسول الله صلی الله علیه وسلم دپاره وکړي دا مالداران چې دي حضور پاک لو کې نیت پکې دا وکړي چې دی دا د پیغمبر مبارک د الله دپاره ذبح د الله دپاره خو د پیغمبر مبارک د طرف نه شوه نو غوښه یې په خپله هم خوړی شي د خپلې قربانۍ د غوښې مثال یې شي مور پلار دپاره وکړي ذبح د الله په نوم او مور پلار دپاره وکړي دا د پلار دپاره کوم دا د مور دپاره کوم پلار مور د وفات شوي دي نو دا د هغوی دپاره کومه وکړه چې مور پلار ته ثواب ورسېږي چې کوم مالدار خلک نو په یو ګډ اکتفا مه کوئ فک د واجب یو دی خو زیات هم کولی شي رکوټې څاروي مغشتی شي ما درته ویلو چې عمر یې 2 کاله او غټ څاروي مغشتی شي او په رکوټې ګډ چیلي کې یو قرباني کېږي ګورې 2 پکې نه کېږي او په میخه کې او په کټا کټي او په غوی کې 2 کسان شریکېدی شي که رکوټي وي او که غټ وي نو پکې که شریکېدی شي بعضې خلک وایي 3 او 4 شریکېدی شي په رکوټي څاروي کې یعنې کټي کې یا په رکوټي سخي کې چې 2 کاله نه چې 2 کالو ته عمر ورسېد 2 شریکېدی شي په یو ملالیدی شي په 3 کېدی شي په 4 په 5 په 6 په 9 کېدی شي دا پکې څه خاص فرق نشته دی بیا چې حلاله کې نو بعضې خلک پکې یو چل کوي اکثر د شریکې په قربانۍ کې یو یاره د مور خپې مې خوږېږي دا 2 خپې به پکې زما شي به ویې لکه زما د مور سر ډېر کمزوری دی نو دا مازغه به هغې له یوسمه بل وی یاره زما نیا چې ده که نه د هغې اینه لږه غوندې کمزورې ده دا اینه به پکې هغې له یوسمه نو دا نور غریبانان خو د غږ نشي کولی شرم د وجې نه خوړې یې نیږي ورې دا درته ګورې صفا خبره کومه خوله د یو هم نی نو داسې مه کوې بلکل داسې که د ټولو زړه وي او دا خپې د سره د یو کس وي نو بیا ټیک ده که د ټولو زړه وي او دا سر به د کسره یو کس له ورکو نو بیا ټیک ده که د ټولو د زړه نه وي او وایي چې هلکه د اینه به د سره یو کس له ورکو نو دا بیا ټیک ده خو ما ته پته چې زړه نه زه راته صفا خبره کومه دا ما اورېدلې دي یو کس د سره خپې یوړی وایي د ما د نیا خپې خوږېږي راکړه چې هغه یوړی نور ویې وایي دا اوس ال دی وایي زمونږ نیا نشته څه وایي د هغې خپې نه خوږېږي څه بل ویلې زمونږ د مور خپې نه خوږېږي څه مې دا اوس څه کوې قصه دې تباه و برباد کړه نو دا له نیګ وره نو ار یو شی او ضایع کا کوي سی وی که سلور وی نو ار یو شی سلور ضایع کا او خپ طریقې سلور او ضایع کا او زمون پښتانه بیا ډیر زبردست کار کوي او ماشوم ته وی مخه خوا کا आवाज وکدا د چا کېړو ګیلرو کار پکې وشي خپ طلبان تقسیم وکا او خشته مدیدار اځنه چې کم پکې زور اوري ا د قیمه خشته غوخه مخه خپل طرف ته ورواچي دا کوړه یوسا او غاډو کې مډو کې بشیر جان ته ور پغاړه کې چې دا ستا غوخه ډیره د وډو کې کم دي او ته پکې دا ډو کې وغوري نو په دا قرباني کېږي زه خو بده حلالوم بشیر جان
نو زمارونو بیا چې کله حلال کې غوښه دا شوه سرمن قصاب لپا قصابه کې ورنه کې دا سرمن قاسم سر خوړلې دی چې دا خدای شان دی چې دا قرباني ورودي چې سرمن اردان شي دې مولیانو ته خلکو چل جوړ کړي لکه دا سرمن مولیانو له ورکول ناغه پروس کالو کابل کالو ناغه سرمن خو چانا غشته بالکل نا مولا له راوړه استاد جی وه دا سرمن والو مور دې پکې ون غاړه چې نور کله قیمت کو نو په خپل باندې خرڅوله مال دې نه راوړه او چې اوس پیسې نه کوي ما پسې راز غله وې مور دې پکې ون غاړه نو اوس خبره دا سه دا چې کن سرمن د قربانې په اجرت کې قصاب نه دی قصاب وسو خو خیر په اجرت کې بنا ورکې چې دا واخلا او دا اجرت شو بالکل بنا ورکې سرمن نقد ځان له په استعمال کې راوستې ځان لته لمسه جوړه کا ځان لته بورقه جوړه کا اسم نشتا او که نقد سرمن چاله خیراتی مورکه ورکول شي مالدار له مورکول شي او غریب له مورکول شي نقد سرمن خو نقد سرمن جمعات لبنا ورکه جمعات باندې نه کېږي ګوري چا غریب چا انسان به مالک کې چې دا والا غریبي کمالدار هو که سرمن دې خرڅ کړه نو بیا به پیسې مالدار لنه ورکه بیا به خامخا غریب لا ورکه نقد سرمن مالدار نه ورکو شي غریب لا خو که چې دې خرڅ دکړه نو پیسې به بیا خامخا غریب لا ورکه بیا به مالدار لنه ورکه زوی لورلا او پلار نکله نشي ورکول غریب لا ورکه دا پیسې او زمارونو یو بل خبر حکم مولا لبا د سرمن پیسې په اجرت ته امامته کې نه ورکوي اسی ولا ورکه خیراتی هو کته وته دا وی چې زب سرمن در کوم مال امامتی کاوه نو دا بیا په اجرت کې ورکول ګناه دي دا بیا ناروا دي هغه وخت چې د کمی حاصل کړي نو ټول هغه وخت په خپل خوړې شي ذکر رسول الله مبارک او حدیث کې ویلي چې کلوه ودخروا چې دا تاسو خوري او ذخیره هم کې یو کال پابندی لګولې و چې درې ورځې نه زیات به د قربانۍ غوښه نه خوري خو بیا هغه حکم منسوخ شوی دی نو که ټوله غوښه په پرچ کې سنباله او ټوله خوري نو قربانۍ ته په نقصان نه رسی خو زمونږ فقهاو لیکلي دي چې درې ځایه کا یو عیسا په خپل او خرو په خپل بچو باندې دی خورا ځان له وچولم چې پرچ کې می خو دی شي یو عیسا مسکینانو فقیرانو غریبانانو لور کچا چې قرباني نه دکړي او یو عیسا خپل رشتہ دارانو لور کا دا فقهاو یو بهتره طریقه د صدقې ښودلې ده نور که ټوله قرباني دې مساتله نو څه فرق پې نه پرېوځي ټوله دې ځان سره کېښوده نو فرق پې نه پرېوځي د قربانۍ د څاروي هغه چې کومه رسۍ ده اب هم خیرات کې کم زل پې د پاسه پروت دی اب هم خیرات کې او که قربانۍ له څاروي واخېست او پی کولو پی به ترې نالې یخې اوبه به راوالې په غولانځ به راترمتیا کوه نو هغې سره هغه پی کلک شي او غلان در نه کوي او که ډېر څاروي تنګ او پیرې ته بالفرض واغېشتله نو یا خو دا وکړه چې هغه پی واپس دې څاروي ته په بوسو کې واچوه چې ویس کي او یا غریب له ورکه او صدقه او خیرات یې کا خو په خپل استعمال کې به نه راولې دویمه خبره دا کومه چې بعضې وخت کې په دې سرکاري منډۍ کې یا یو انسان یو ځای وقف مختص کړي او کریلی چې مال بدونه څاروي چې اخلي خرڅ کې نو مال بدونه پیسې راکې دغه ټیکس ته یا د اجارې د پیسو ته سترګې ورې خړې نه کې دا ګناه ده ځکه هغه ورته یو ځای وقف کړی دی که سرکار دی او که بل څوک دی او هغه د هغې اجاره لي په یو شکل کې په یو ټیکس شکل کې نو خلک څه کوي وي هلکه بس وي په 1 لک شو مازدیګر به کور کې راکې اوس یې بوځه نو هلکه ولې ظلم کې زیاتې مه کوه که په لاره کوڅه کې دې واغېشته نو منډۍ والا هم ظلم کوي چې خلکو پسې په لارو کوڅو کې زمونږ د دې مقبرې پورې ګرځي او چې څوک یې خرڅ کړي پیسې راکوه نه ستا حق هغه دی چې کوم ځای کې ستا منډۍ ده هغې پورې ستا حق دی منډۍ نه بر ستا حق نشته نو په دې څیزونو کې زمارونو لږ یو پوټې احتیاط وکړئ ښه او د الله د رضا دپاره وکړئ نیت د غوښو مه کوئ او دا په کال کې یو ورځ را روانه ده نو دا ورځ باندې دا قرباني وکړئ په دې 3 ورځو کې الله پې خوشحاله کړي یو سړی سره نقد رقم نشته یو نیمه توله سونه ده لیکن सोने का बकाया रकम कुछ कर्ज बाकी है कद सर नूर इसम नहीं सिर्फ ये वनीमा तोला सोने कुर्बानी पे वाजिब न दा कि ऊनी मोतौरसीगी अला कुर्बानी वाजिबेगी अलबत्ते यो सड़ी सर यो तोला दा او د سره نقد پیسې دي یا تجارت سامان دی یا دویم کورې دی د حاجت نه زیات دی نو بیا په د باندې قرباني واجبېږي ګورئ که څوک بیماران دي په دې مجلس کې دي په دې جمع کې دي په کورونو کې دي په هسپتالونو کې دي ډېر ملګري چې هغې پریشنونه کړي دي ډېر ملګري هسپتالونو کې پراته دي ټولو ته دعا وکړه چې الله روغ صحتونه ورکړي الله شفا ونه ورکړي
یا الله چې د چا بچی نه اولاد ولا ورکې، که د چا نارینه اولاد دي نارینه اولاد ولا ورکې، چاته څه پریشانی دي په خوشحالو بدل کې، یا الله ته زمونږ نه راضي شي. خدایه که ستا د طرف نه دا حکم وي چې بچی قرباني کې، الله مونږ به هغه هم کول. یا الله د دې قربانۍ توفیق مونږ له راکې، او الله د خپل رضا دپاره قبول کړي، او الله زمونږ په زړه کې که غلط نیت او سوچ ده غوښه مخ راځي، غوښه څه چې دی هر وخت کې خلک خوري، نو یا الله هغه نیتونه زمونږ توبه ده. خدای مونږ ستا د رضا دپاره کوو، ته توفیق راکړې او ته یې راله قبوله کړې. او چې څنګه حضور پاک فرمایي په یو وخت مونږ له نیکۍ او اجرونو او برکتونه راکړې. یا الله چې چاته کورونو کې څه پریشانې دي په خوشحالو یې بدلې کې. یا الله که څوک قرضداران یې قرضونه اخلاص کې، مسافرونه چې زمونږ کم بار ملکونو کې دي هغې ته دعا کې زمونږ بار ملکونو کې زه دوستان دي په ترکیه کې دي، په دوبۍ، ابوظهبي، ملیشیا، لندن، جرمني کې ډېر ټپوسونه کوي، امریکې یو ځای بل ځای نه ټلیفونونه کوي، او ټولو ته دوبۍ کې، ابوظهبي کې او په سعودي کې دي، او ځای په ځای الله ټولو له خیرونه برکتونه عافیتونه ورکړي. الله دې ټولو مسافرو له په خپل کور کې د خپلو بچو سره د اختر د تیرولو د قربانو توفیق ورکړي، او دغه مسافر الله په خپلو کارونو کې او په خپلو مقصدونو کې کامیاب کې، د بچو نه لرې ته خوشحاله زندګۍ نصیب کې، او الله ته په صدقو کې او په مالونو اولادونو کې برکات واچي. الله که د چا په کورونو کې ناچاقۍ وي په روغې بدل کړي. خدای ته زمونږه د هر مشکل په خوشحالو باندې بدل کړي، او د هرې فتنې نه مو ساتې. ډېرو ملګرو ټیلیفونونه کړي دي، دعاګانې غواړي، خدای هغې تا ته معلوم دي، د هغې دعاګانې تا ته معلوم دي، ولې قبولې کړي. او چې کوم ملګري د ډېر لرې لرې ځای نه راځي، یا الله یو قدم باندې اجرونه ورکړي. او زمونږ د محلې ملګري او د دې دواړو محلو دا خلک چې د مېلمنو کم خدمت کوي، اوبه پیس کړي او ځای نه یې وله ورکړي دي، الله هغوی له هم د دنیا او د آخر برکتونو خوشحالۍ ورکړي برحمتک یا ارحم الراحمین.